د مزدورانو ورځ مانځل دا خو یو انقلابي وخت و چې د دې ضرورت محسوس شو او تاسو ته پته چې د شکاګو د مزدورانو نه دا خبره چالو شوه ځکه چې هلته صنعت ډېرو کارخانې ډېرې وې او هلته مزدوران ډېرو او د مزدورانو دپاره وخت مقرر نو او دغه رنګ به د شپې ورځې چې څنګه کار به یې ته اخیستو لکه د زناور په حساب به انسان کار کو وخت رالو مزدوران یوځای شو ای خپله مطالبه وکړه چې 8 ګنټې به کار کو 8 ګنټې به چې کوم دی نو خوب کو او 8 ګنټې به زموږ سبق او تفریح وي دا 40 ګنټې هغه تقسیم کې د وخت خانانو سرمایهدارو ای به ورپورې خندل چې دا دوی څه وایي پیسې اخلي او کار به کوي د دې څه مطلب چې زه دومره به کوم دومره نه کوم وخت تېرېدو په هغوی باندې ګولۍ وورېدې ډېر خلک پکې شهیدان شو او نن چې دا مونږ او تاسو راغونډ یو دا د هغې ورځې یاد دی چې 1886 کې دا واقعه شوې وه او نن مونږ دلته تاسو مزدوران په مختلف شکل کې که هغه مسلمانان دي او که د نور مذهب سره تعلق لري مزدور بنیادی طور محنت کش دی او دا د محنت صله ده هر چا د هغې تقسیم کړی دی د سرمایهدارانو نظام خپل تقسیم دی مذهبي خلکو خپل تقسیم دی د سرمایهدارانو نظام خپل تقسیم دی غرض دا چې محنت کش ته د هغه د محنت صله پکار ده او په وخت پکار ده دا زمونږ آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم کړې ده او داسې ورپسې ځه او دا چې مونږ نن تاسو ټول ولاړ یو او د شګاګو خبره کوو نو دا د یو نظام چې دې ته کمیونیزم سوشلیزم او د هغې په مقابل کې کیپیټلیزم په کیپیټلیزم کې د مزدور استحصال دی او سوشلیزم کمیونیزم یا اریویزم یا اسلامیزم هغې کې چې کوم دی د انصاف په بنیاد مزدور ته خپله صله ده دا د دې نچوړ دی اوس مزدور سړی هم کیدی شي مزدور ښځه هم کیدی شي او مزدور هغه ماشوم چې هغه بالغ په نابالغه باندې کار نشته زمونږ په معاشره کې غریبي دومره زیاته شوې ده چې ټول ماشومان کار کوي د ماشومانو وخت دا د سبق وخت دی دا د تعلیم وخت دی نو چې زه په ده باندې د سکول ویلو په وخت کې سبق ونه ویم نو دا خو د مزدور زوی بس مزدور شو که نه نو یې غوښتله چې د مزدور زوی دی مزدور او د خان زوی دی خان نو ګرانو ملګرو دا ډېره لویه سلسله ده دا ډېره لویه خبره ده خو په معاشره کې د انصاف د راوستو دپاره دا لازم دي زمونږ خو دلته کارخانې هم ختمې شوې یو ټیم و د 70 نه والې تر 90 پورې زمونږ په دې علاقه کې کارخانې وې دا زمونږ نوښار دی دلته چې کوم دی د کپړې کارخانه وه د غوړو کارخانې وې د صابون کارخانې وې لاړ شئ چې تاسو ته اوس کارخانه ښکاري و که نه دلته به زمونږ په دې کې دې علاقه کې 8000 کسان په دې کارخانو کې او په سایکل به تلل نوکري به یې کوله نن هغه کارخانې نشته په کار دی چې دا د 8 په ځای اوس 80,000 وې نو هغه 80,000 هم بېروزګاره شو زمونږ د معاشرې چې کوم ترتیب دی او دا کوم نظام روان دی دا به نور هم په تنزل باندې د مزدورانو د محنت وخت تقسیمول دا یو لویه سلسله ده او دنیا چې آباده ده تر دې دمه پورې دا د ظالم او د مظلوم جنگ روان دی او دا به تر قیامته پورې وي دلته مونږ تاسو چې ناست یو په دې وخت کې مونږ مزدور ته هغه حق غواړو چې کوم د ده جایز حق دی او مونږ داسې نه یو چې ګینې مونږ د دولتمند مخالف یو نه چې چا په رښتیا دولت ګټلی خدای دې نصیب کړي خو چې چا په ظلم ګټلی نو خدای دې نه نصیب کړي دا دولت ګټل په محنت ګټل ډېر ګران کار دی دا داسې نه ده ته زکات ورکوه ته خیرات ورکوه ته صدقه ورکوه ته بیا دولت جمع کړه او ته چې دا مردار راوړې او په دې شي کې ورټومبې نو خود به جمع کړې چې نه پکې غریب منې نه د هغه حق منې نه خدای منې نه رسول منې نه غریبي منې نه انسانیت منې نو داسې دولت خو د قارون سره مو هماغه دولت یې وله په سر کېښو په ځمکه کې روانه
دا زمونږ او ستاسو د انسانانو دنیا ده. زه دې خبر نه راتلم چې ګرانو ملګرو په دنیا کې نظامونه دي مختلف. تر اوسه پورې مذهبي نظام په حقیقت کې په یو ملک کې نه دی راغلی. تاسو ټول زمانه په دې خبرو ښه پوهېږئ. ګینې د اسلام د نظام مطابق خو دلته درته وویلی شو چې خوله به وچني چې تا به وله اجرت ورکړی. دلته مزدور به مزدوري وکړي نو بیا به یو میاشت خپلو پیسو پسې ځي راځي. جي ما کار کړی نو جي ماله پیسې راکړه که نه. نو ته سوچ وکړه دې ته اسلام وایي. او ګرانو ملګرو د اسلام په روح سره خو زمونږ په زړه باندې چې کوم دی نو درب دي دربه وایي په آخرت کې به حساب کېږي. نو دی وایي چې زمړه ګورو به دی خو له ټیکېږي چې نغد حساب ورسره کړي. چې دی وایي ور مې نه کړ نو ګرفتار یې کړ. ور مې نه کړ د حق دی. ور مې نه کړ د دولت دغه چې کوم دی نیلام کړ هر څه به ټیکي. سزا چې کوم دی هغه زمونږ د عقیدې مطابق ډېره لیټ میلاوېږي چې څوک پوهېږي نو خدای په دې دنیا هم چې کوم دی نو سزا ورکوي. خو موږ نه پوهېږو. زه ګرانو ملګرو د دې خبرې نه مې مطلب دا دی چې دا کوم نظامونه زه یادوم نو تاسو موږ ټول حقیقت کې مسلمانان دلته ناست یو. خو په دنیا کې دا نظام چې راغلی دی دا سرمایهدارانه نظام په ضد باندې چې سرمایهدار به د غریب سړي شپه ورځ نه کته او مزدوري به یې پرې کوله او د هغه په وینو به یې خپلې پیسې ګټلې. مزدوري به غریب کوله دولت به د یو څو خلکو لاس ته تله. رالو پکې یو فلسفه راله یو نوي دنیا راله او په دې کې مارکس چې کوم دی هغه خپله مارکسیزم تیوري ولیکله او هغه تیورۍ په بنیاد باندې چې کوم دی په روس کې لینن چې کوم دی نو انقلاب راوسته او دلته په چین کې چې کوم دی موزتون انقلاب راوسته. دا دوه انقلابه یو د مزدور انقلاب دی او بل د کیسان انقلاب. چین کې د کیسان انقلاب او په روس کې د مزدور انقلاب. هلته کارخانې ډېرې وې نو مزدوران ډېر. دلته چې کوم دی کرونده ډېره وه په چین کې دلته چې کوم دی کیسانان ډېر. او دغه رنګ په روس کې چې کوم دی نو انقلاب راغلو په چین کې هم انقلاب راغلو. د روس انقلاب تفصیل کې نظم کومو مرحلو نه تېر شو څنګه وشو څنګه دی نن هغه په هغه شکل پاتې نه دی. او چین لږ ګزاره کړې ده او هغه په هغې کې ماډریشن کړی دی. مطلب چې هغې کې یو چینجز راوستي دي او سرمایې دی ورپکې خاص حصه ورکړې ده. نن په چین کې هغه نظام روان دی د کمیونست پارټۍ په حیثیت باندې د سوشلیست پارټۍ په حیثیت باندې. او تاسو وګورئ نو نن په دنیا کې د مزدور په نوم باندې چې د چا کنټرول دی نو یا د روس دی یا د چین. دا ما او تا خو هسې ځان نه مطلب چې مزدور نن تاسو چې د روس سره به د چا د دې روس سره به چې چا ملګرتیا کوله نو چې تا به ماچس جوړولو ته به غریب وي نو تا به هغه له ماچس ورکو نو هغه به درله بدل کې ټینک درکو. ما